نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو کو د یو انسان نه پموس کې قوما یا جلسه پاتې شي د باندې سجده سهو لازم ده او کنا. قوما دي ته وای چې کله انسان پموس کې د رکوع نه راپاسي سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد، دا الفاظ په ولاړه باندې وای ملا به مکمل سیده شي، دا غینه پس به الله اکبر وای او سجده ته وځي. نو دا لږ شان ولاړه د رکوع نه پس دک ته قومه ویل کیږي او شریعت کې دا قومه دا واجب ده. هم دک شان چې کله ته د یوې سجدې نه راپاسې او بلې سجدې ته ځې نو د دې دوو سجدو په مابین کې دا لږ شان ناسته دک ته جلسه ویل کیږي. نو دا قومه او دا جلسه دواړه واجب دي. خو د یو انسان نه په موس کې قومه یا جلسه یا دواړه پاتې شي نو د باندې سجده سهو لازم ده، خامخا به سجده سهو کوي. او سجده سهو طریقه دا ده چې په آخري قاعده کې به اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پوری اوي، بیا بخي طرف ته یو طرف ته سلام وګرځي. سلام نه پس بیا دو سجدیو کی پای کې بخبل تسبیحات وي. سجدو نه پس په التحیات لله نه شروع کی اللهم ربنا تبمنز اورسي، بیا به سلام دوانو طرفونو ته وګرځي. نو دې طریقې سره بعد د موس کې چې کم نقصان د نشو واجبات ته پاتې شو هغه واجبات په پوره شي، موس به ادا شي. کو یو انسان باندې سجده سهو لازم شو په موس کې او د سجده سهو او نکړه دوانو طرفونو ته سلام وګرځولو، علما فرمایي چې دا موز واجب الاعاده ده، دا موز به د سر نه کوي، دا موز مکمل تام شوی نه ده. علامه شامی فرمایي ذکره قاضی خان من لزوم السجود والسهو بترک الرفع من الركوع ساهيا. دویمه اهمه مسله دا ده کو د یو انسان نه په موس کې واجب عمل پاتې شوی په هیر سره نو دک موس په سجده سهو سره پوره کیږي. کو یو انسان قصدن عمدن واجب عمل په موس کې پرې غوستو نو دا بیا په سجده سهو سره نه پوره کیږي، دا موس به اثر نو د سر نه راګرځي البته دا موس ادا کیږي، ورنه موس ادا نه دی. فتاوا هندیه کې دی وفي الواجب ان ترك ساهيا يجبر بسجدتي السهو وان ترك عامدا لا انما تجب الاعاده جبرا لنقصانه. قصدن عمدن واجب عمل پرېغوستو نو دا موز به اثر نو د سر نه کوي، نو اله به موز ادا کیږي. درېمه مسله ده کو یو انسان نه په موس کې فرض عمل پاتې شو، مثلا د دوو سجدو په ځای یو سجده وکړه، یا تی رکوع پاتې شو یا تی قرائت پاتې شو، نو په دې صورت کې موز به اثر نو کوي، سجده سهو سره اوس موز نه پوره کیږي، موز به د سر نه کوي. فتاوا هندیه کې دی وفي الفرض امكنه التدارك بالقضاء يقضي والا فسدت صلاته. بل مسله دا کو د یو انسان نه په موس کې سنت عمل پاتې شي نو سنت عمل پاتې کېدو سره په انسان باندې سجده سهو نه لازمیږي، البته د سنت اهتمام هم پکار دی، ضروری دی. اهمه مسله یو دا هم دا کو یو انسان نه په موس کې دوا یا زیات واجبات پاتې شي نو زیات واجبات د نه پاتې شوي یا د نه یو پاتې شوي، په هر صورت کې د موس په آخره کې یو سجده سهو سره د ټولو واجباتو نه د موس ادا کیږي چې یو سجده سهو دی وکړه نو مونځ یې پوره شو. السلام.